ګرانو کتونکو هوایي ډزې څوک هم چې کوي نو دته جاهل وایي. دا هغه انتهایي جاهل انسان دی. نن یو داسې غمزپلې پیښه کې زه موجود یم چې خاماد 12 کلن د شپږم جومات طالب علم د ماما یې واده او یو د ترور زوی لګي شي او بل د ترور زوی ولي ډزې کېږي. دغه تنکۍ غوټۍ لاړه، رونه خوش خپه، پلار خپه، ماماګان خپه، نیکه د نیکه د زړه سرو نیکه وایي چې ما سره به یې لوبې کولې، زه به یې تنګولم، زه به یې مشغوله ساتلې، ما سره به یې ډېره زیاته مینه کوله. خو نن د دغه جهالت په وجه باندې دغه د خوشحالۍ کور په غم جړه انګولا کې بدل شو. خو دلته زه د خماد خاندان ته سلام کوم چې د هغوی یوه غوښتنه ده، هغه په دغه صوبه کې قانون سازي چې هوایي ډز څوک کوي یا په کوم واده کې ډز وشو د واده زلمې په حوالات کې اچول دي. د واده زلمې بیا جنج ته نه دي پرېښودل پکار. د دې دپاره قانون سازي نشته. سړی ګیر کی یو شپارس بل شپارس بل شپارس SHO تنګ شي او هغه پرېږدي. بل ګرانو کتونکو داسې یو شمېر پیښې د چارسدې پولیس ته زه ښودی شم چې خلکو ورته اطلاعګانې کړي چې فلانکي ځای کې ډزې دي، میسج او کال یې ورته کړي دي، نو هغه SHO یا هغه پولیس اغلکار دلالي یې کړې ده راغلی دی چې دا خو ما د پلانکي وي پلانکي وي. په چارسده کې داسې یو واقعه راله، زمونږ صحافي ملګری و، یو بل ته مورچه شو، هغوی پکې دشمني جوړه شوه. دلته زمونږ یو صحافي ملګری هغه سره داسې واقعه شوې ده. نو صحافي د قام سترګې وي، هغه تا ته غږ وکړي لکه پلانکي ځای کې ډزې دي ورشه، ته د هغوی ښودنه وکړي، خو بیا هم هغوی د خپل عمل نه وړي، بیرته بیا هم ښیي. نو کوتاهۍ د پولیسو هم شته، د سیاسي خلکو هم شته او د معاشرې کوتاهي درته ښیم چې دغې جاهله خلکو ته موږ بار بار وایو چې لکه د هوایي ډز نه څه نه ګولېږي، دا ګولۍ چې بره لاړه شي نو لاندې راپروزي. خو دا بعضې خلک پې لوبې کوي، تمانچه به یې نیولي چل به نه ورځي، نو دا ماشوم چې کوم دی په دې ځای ښه رسا ایسته دی او بیا دوه ډزه لګېدلې، نو تمانچه به دی اوس به لا په کټ کې به ناست دي او مور پلار به ورته وایي چې او ډېر ښه دې وکړه بچي، نو هلته به تمانچه وباسي، په کټ به اوچت کړي او په هغې کې به ډزې کوي. ښه موټر به رواني او بار به تېروځي، خو شاټاري واده به دبلي، غم به یې پې دې کي. ښه د ناوې ګاډي پسې به زه داسې ګاډی کومه زر رانه زیاتې والا چې د ناوې ګاډي پسې شاته خطا وي دا ګاډی. بیا دغه خوشاټاري موټرسایکل والا مخکې وروسته واده د بل دی، خوشحالي د بل ده، غم کوي یې پې دی. دا د معاشرې غلطۍ دي. دې خلکو ته دا وایي چې جنجونه پرېږدئ، دا وراګانې پرېږدئ، سنت طریقه اپناو کې چې کورونه ودونه دا هم د خوشحالو ډک کړي، راتلونکي ژوند هم د خوشحالو وي. ما بابا سره خبره کوله دغه حماد نیکه سره، وي ما اعلان وکړو چې ډزې به نه کېږي، نو یو راته وایي چې زما زوی خو دا 2000 کارتوس وروړي داسې فخري انداز کې، اوس یې ګرځوه پسې چېرته ګیرې زوی. نصیحت دلته څوک نه اوري چې چاته نصیحت کې، نو د ده مازغه کار نه کوي. د مشرانو خبرې وورئ، د مشرانو خبرې دا د کاڼي لیک وي، د دوی تجربه ده، خو نوې کول راغلی دی، حجره یې پرېښې ده، جومات یې پرېښې دی، د مشر خبرې ته کیني نه، او چې مشر ورته نصیحت شروع کړي نو دا لیونی شوی دی، د دماغ وی کار نه کوي. اوس په ستا دماغ کار شروع کړي چېرته یې کوم ځای کې داسې یو شمېر هوایي ډز کوونکي، دا جاهلان دي. خو ډز چې د چا نه کېږي نو دا د الله قهر هغه نه یو ډز وځي. نو ګرانو کتونکو دوی د دې ځای نه یو جهاد شروع کړو چې راتلونکي کوم ځای کې ډزې کېږي، زمونږ به ورسره وویل چې موږ هم د شرپو یو، دا موږ شرپاوال یو، موږ دې ځای نه یو تحریک اعلان کوو او دا د دې خاندان په مرسته سره چې زمونږ نه خو خماد لاړه ځه، زمونږ خماد په دې ذله قربان، خو نور ډز نه منو. کم کور کې کم ځای کې ډز کېږي به د خامات قاتلي. انشاءالله راتلونکي وخت کې به موږ داسې یو ګش کوو، ګرځو په دې علاقو کې او وایي خلکو ته به دا وایو چې تاسو ډزې کوئ، تاسو د خماد قاتلان دي. داسې ډېر خمادیان لاړل، خو په بعضې بدو کې خیر وي.
انشاءالله د خامات تنکي غوټۍ دغه ماشوم دغه شهادت چې کوم دی دا به د علاقې دپاره د ضلعې دپاره د تحصیل دپاره بهتر کېږي. پولیس ته هم دا وایو چې کومې سېچو تاړېداره سپی د دغې خلکو مرسته کوي نو د کور مخې ته به دې کینو او بیا دا وایو چې خدای په کور یې راولي چې نن په دې کور دا تندر را پرېوتی دی چې دغه شانتې هوایي ګولۍ پرې راپروزه چې پته ورته ولګي چې هوایي ډز څه شی دی. نو ګرانو کتونکو یو ډېر افسوسناکه پېښه څو خبرې مې دغه ځای کې کول غوښتل. پړمبې پریډو ورته وایو، پټي ورته وایو، په سوشل میډیا ورته وایو. دې جاهلانو ته مړه ستړی شو چې دا ډزې مه کوئ مه کوئ مه کوئ، دا قهر دی، دا د الله عذاب د باندې نازل دی. خو شهید شو. مونږ ټول به دې دنیا نه ځو، دا څومره چې ناست یې او مونږ ټولو به یو ورځې داسې یو ټوپکې لګي. عمل به هم په کار راځي، کردار به هم پاتې کېږي. نو خپل ځان سم کې آخرت دپاره غم وکړئ. مننه.